السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرو تاسو به ټول روغ جوړ وئ. تاسو به څو جملې ډېرې زیاتې اورېدلې وي، څه پروپیګنډا څه شی دی، پروپیګنډا فلاني ګروپ پروپیګنډا کړي دی، دغه پروپیګنډا دی. نن به مو خبره کوو څه پروپیګنډا څه شی دی او پروپیګنډا څه ته وایي. پوهانو د نشورانو پروپیګنډې تعریف داسې کړی دی څه هغه معلومات، هغه جملې یا کیسې څه هغه یو کس، یو ګروپ یا یو ګوند دپاره پیل کوي څه مکه د خلکو د ولس نظریې جوړې کړي، فکرونه یې جوړ کړي، د هغو کوم ذهنونه وي هغه ذهن باندې کنټرول پیدا وکړي. نو دا معلومات اول خو معلومات وینه، یا که معلومات پیدا وشي نو هغه معلومات کې ډیره مبالغه کیږي، هغه یو اړخیز وي. یو اړخیز مطلب دا چې صرف یو موقف کې وړاندې کیږي، کوم ګروپ، کوم فرد، کوم ګوند هغه پروپیګنډا کوي صرف د هغه موقف وي. او بله خبره دا چې دا پروپیګنډا دغه علمي او ساینسي بنیاد نه لري، بلکې دغه احساساتي او جذباتي وي. دا دې پاره کیږي چې مکه د خلکو ذهنونه کنټرول کی، هغه معلوماتو کې اضافه کیږي، هغه معلومات کې څه کومه ده فیک نیوز شاملیږي، چې مکه د خلک د مو کنټرول کی وي. اوس مو سره د پروپیګنډې ډېر ګڼ اړخونه دي، قسمونه دي، ډولونه دي. لکه مو سره سیاسي پروپیګنډا ده، مذهبي پروپیګنډا، کلتوري پروپیګنډا، جنگي پروپیګنډا، څه مو ته جګړیزه پروپیګنډا یو. هغه نه علاوه اقتصادي پروپیګنډا دی، او دغه څه کوم قسمونه دي د دوی بیل بیل څه کومه ده انفرادیات دی. او هغه نه علاوه مو سره نیشنل لیول باندې، انټرنیشنل لیول، او که موږ کورمې کانټکس کې خبره وکړو، مو سره د هرې پروپیګنډې ډېر زیات مثالونه موجود دي. خو دې ویډیو کې به مو مثالونه نه ورکوو، ځکه څه کیدای شي کتونکو ته د مو خبرو نه د جانبدارۍ بوی ورسي. دې وجې نه به مو صرف هر یو ډول قسم ډېر تفصیل سره بیانوو، او هغه نه بعد به تاسو ذهنو کې ډېر زیات مثالونه راشي، کیسې به راشي، خبرې به راشي، ډېرې بیانیې به تاسو ذهن کې راشي. تاسو ته پاته ولګېږي چې دا خو فلاني ګروپ یا فلاني فرد پروپیګنډا کړې وه. مو سره اول څه کوم قسم دی هغه ته مو یو سیاسي پروپیګنډا. سیاسي پروپیګنډا مو دې ته یو چې هلته یو سیاسي ګوند، سیاسي پارټۍ هغه څه معلومات جوړ کړي، څه بیانیې جوړې کړي، هغه دا شو کړي چې ګوره مو تاسو صرف مو یو د مو ګوند دی چې مو تاسو ژوند ښکلی کوای شو. فلانی څه کوم ګوند دی هغه خو تاسو تباه کړي وي، هغې پارټۍ وجې نه خو تاسو تنزل ښکار شوي وي. مو سره یو بل قسم دی چې هغه ته مو یو څه مذهبي پروپیګنډا. مذهبي پروپیګنډا مطلب دا چې یو مذهبي ګروپ وي، ډله وي، یا هغه خپل څه مفادات وي، هغه داسې بیانیې، کیسې، کتارې جوړې کړي چې هغه له واجې د خلکو ذهنونه کنټرول کړي. او دا خبره ورته کېږي چې ګوره که تاسو اصلاح غواړئ، که تاسو غواړئ چې تاسو ژوند ښکلی شي، نو بیا دغه صرف مو یو د مو څه کومه فرقه دی، مسلک دی، صرف دا تاسو ته ژوند دا دیر کوای شي، دا تاسو ته آخرت دا دیر کوای شي. نور څه کوم مسلکونه دي د هغوی په خلاف کرکه پیدا وکړي. دې نه علاوه مو سره یوه بل یو قسم دی چې هغه ته مو یو څه جنګي پروپیګنډا. جنګي پروپیګنډا دا چې هلته یو ګروپ څه معلومات پیدا وکړي، کیسې جوړې کړي، کهانۍ جوړې کړي، او دشمن په خلاف د عوام ولس زړو کې کرکه پیدا وکړي، او خلکو ذهنو ته دا خبره منتقل کړي چې هغه فلانی دشمن څه کوم دی هغه واجب القتل دی، د هغه مرګ واجب دی. او مو څه کوم یو مو افضل یو، مو حق لارې باندې یو. مو نه علاوه څه کوم مو مخالفین دي، دښمنان دي، هغه ګرام دي او هغه د مرګ لایق دي، هغوی ته توان ورکول، هغوی استحصال کول دغه جایز دي. او بل مو څه یو قسم دی چې هغه ته مو یو څه فرهنګي پروپیګنډا، کلتوري پروپیګنډا. کلتوري پروپیګنډا د دې مطلب دا دی چې دې کې یوه کلچر والا خلک هغه خپل کلچر داسې وړاندې کوي، خپلې کیسې، خپل دود دستور داسې وړاندې کوي چې دا ټولو نه برتر دی، د مو کلچر، د مو تهذیب، د مو دود دستور. او څه کوم مخالفین دي یا مخالف کلچر دی
اخ په خلاف دغه نفرت پیدا وکړي چې هغه خو ډېر انفیریر قسم دي، هغوی دود دستور د ژوند طور طریقې هغه مهذب نه دي، غیر مهذب دي. یو بل قسم د موسره چې هغه دغه کاروباري دنیا کې استعمالیږي چې هغه ته موږ وایو چې اقتصادي پروپیګنډا، یعنی یوه کمپنۍ چې کله یو خپل پروډکټ خرڅوي نو هغه ډېر مبالغې سره د هغه پروډکټ پیش کړي وي. هغه هغې مبالغې کې دا خبره شامل وي چې صرف اندا پروډکټ دی، اندا شی دی چې دغه ډېر اعلی قسم دی، دین علاوه نور څه کوم قسمونه دي پروډکټس دي هغه څه ارزښت څه اهمیت نه لري. نو دا موسره اقتصادي پروپیګنډا دی. دې دپاره ټولنیزې رسنۍ یعنې سوشل میډیا دا نورې رسنۍ استعمالیږي. خو دې مطلب دا کته نه دی چې څوک هم څه خبره کوي تاسو وایو دا پروپیګنډا دی. یعنې پروپیګنډا هغه وي چې هغه حقیقت سره څه تعلق نه لري. پروپیګنډا هغه وي چې هغه څه علمي او منطقي بنیاد نه لري، بلکې هغه احساساتي وي، هغه جذباتي وي. او پروپیګنډا یوه اړخیزه وي. یو اړخیزه مطلب دا دی چې هغه کې صرف د یوه ګروپ، د یوه فرد، د یوه ګوند یا د یوې کمپنۍ موقف دلیل وړاندې شوی وي، او بل چې کوم هغه مخالف دی هغه دلیل یې هغه نفي کړی وي. والسلام.